نن چې دا کوم میټینګ دلته د مرغوب هاوس کې وشو دا د پی ډي ایم د دې ټولو پارټو د ډیلي او سرکاري میټینګ و او د میټینګ ایجنډا دا وه چې یاره په 16 تاریخ کې کوم الیکشن دی چې د هغې لپاره کوم د جلسو هغه ترتیب و هغه او یا کوم اوټ کوم طریقې سره غواړو په هغې باندې ډېرې تفصیلي خبرې وشوې مولانا صاحب خو تاسو ته ډېر تفصیل کې وې خو زه خصوصا د چارسدي د عوامو ته یو اپیل کوم چې یاره دا الیکشن دا ډېر زیات د اهمیت الیکشن دی او دا الیکشن د دې نه دی چې یاره دلته به دلته پڼ میلاو شي او یا به دلته ټرانسفارمر کېږي او یا یو منصوبه د الیکشن که تاسو وګورئ چې په دې صوبه کې بلکې په دې ملک کې چې په کوم ځای کې پښتنو سره سزیتی کېږي نو د چارسدي نه اواز اوچتېږي او د هغې مخنیوی که څوک کوي نو د چارسدي په اواز باندې کېږي که تاسو داسې لاړ شئ چې یاره کومې اهمې مسلې وي یا د کالاباغ ډیم مسله وه نو ما ته داسې یاد شي چې کله چا د جوړولو مصمم اراده کړې وه نو د چارسدي چا دې ته نه کته چې موږ کومه پارټۍ کې خو موږ اټک ته ځان رسولی او هلته هم د هغې خلاف دا کړی نو دا الیکشن دا به هغه خلکو هغه مظلومو خلکو له چې کومو سره په کراچۍ کې ظلم کېږي کومو سره په بلوچستان کې کېږي یا په زموږ په شمالي علاقه جاتو کې کېږي نو دا که موږ دلته خپله نماینده پاس کړو نو دا هغه اواز چې کوم اوچتېږي هغه به نور هم طاقت ولري او خدای مکه دا یو امید دی د ټولو پښتنو د چارسدي نه که موږ چېرته دې ټیم کې لږ هم په یو شیز باندې دوکه شو لکه څنګه چې اوس خلک روان دي څوک ټرانسفارمر وردی څوک وایي لاین درته کوم د ګیس څوک څه وایي څوک چاله بدلی کوي څوک څه وایي که موږ دا معمولي مفاد واخیستل نو هغه پښتانه کومو چې سترګو چې چارسدي ته دي نو هغوی به هم ډېر زیات مایوسه شي نو دې دپاره زما غونډې چارسدي د غونډو عوامو ته چې هرې پارټۍ سره تعلق ساتي عام عوامو ته دا اپیل دی چېرې دا الیکشن دا زمونږ دا مشترکه الیکشن دا د پښتنو د بقا الیکشن دی او په دغه 14 تاریخ باندې تاسو په دې خیال باندې راشئ دا ووټ چې کوم دی دا هغه د مظلوم قوم د اواز دپاره تاسو استعمال کوئ چې هغه اواز کې یو طاقت پیدا شي او تاسو دا هم کوئ چې تاسو په دې باندې په دې الیکشن باندې د دې غونډې صوبې بلکې د غونډې دنیا ته دا پیغام ورکوئ چې یاره پښتانه چې کومه دی دا یو موټی دی دا یو طاقت دی او د دوی یو قسم مسلې دي ټیک ته په سیاسي طور به داسې بېلې خو سیاسي طور هم زموږ د مشرانو سوچ چې کوم دی هم د دې پښتنو حقوق دي